دا د قرطبي جامع مسجد د 5 پیړۍ لدیزه اذان کې ده. بیا هغه غږ خاموش شو، د کلیسا زنګونه وشرنګېدل، نه لموږ هیر سول او نه زماني هیر کړی دي. خبر یاست د دې مسجد ډبره چای شده. مشهور تابعی حنش بن عبد الله الصنعاني د دې مسجد ډبره ایشده. حنش بن عبد الله د علي رضی الله عنه لملګرو څخه و. روسته د موسی بن نصیر سره ملګری شو. د شمالي افریقا زیاتره مساجد دا بد کړی دي. کله چې موسی بن نصیر اندلس ته ولاړ، هلته هم د دې تابعی همدا دنده و. د قرطبي جامع مسجد ډبره هم د ایشده. دته الله تعالی د استعداد ورکړو چې په دومره لري جغرافیه کې قبله تنیغ برابر مسجد جوړ کړو. د حنش بن عبد الله ورسته عبدالرحمن داخل د قرطبي مسجد په داسې ډول ورغاوه چې تر نن ورځې خلک سیل ته راځي. کله چې قرطبه په 14مه زیږدیزه پیړۍ کې سقوط شو، له هغې وروسته دا مسجد په کلیسا بدل شو. هماغه محراب، هماغه ډبرې، هماغه د اذان مناري د حال په ژبه د ویر داستان وړاندې کوي.